چې کم سړی دا غواړي چې زما د رزق فراخ وي او زما د نیټه اوږده شولې، ژوند مې د اوږد وی او رزق مې پراخ وی، دا خو د هر سړي ارمان دی چې رزق مې تنگ نه وي، دا پراخ وی او ژوند مې اوږد وی، بس الله ډیر عمر راکړلی. نو که کم سړی دا دوه خبرې غواړي چې رزق مې پراخ وي او نیټه مې اوږده شولې، نو نیټه د چا اوږدیږي نه، خو الله پکې برکت ورواچي، دې ته اوږدېدل وایي. لکه عمر به دې 40 کاله وي او الله به پکې د 80 کالو د عبادت توفیق درکړي، دومره کارونه به درنه خدای والي، دې ته د عمر اوږدېده وایي. نو چې کم سړی دا غواړي چې زما د رزق فراخه شولې او زما د ژوند نیټه مې د اوږده شولې، ژوند کې مې د برکت وې، نو د دواړو جهانو سردار فرمایي فلیصل رحمه، دې د رشته دار سره خپل رشته برقرار کړي، دې د رشته داري وپالي، دې د رشته داري وپالي، الله به رزق هم پراخه کړي او الله به په ژوند کې برکت هم ورواچي. چې کم سړی رشته پالي د ده به رزق نه تنګي، د ده به رزق فراخ. حدیث مبارک کې راځي الرحم معلقة بالعرش، دا صله رحمي نه ده، رشته داري ورته مونږ وایو، دا په عرش پورې انختې ده. او تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، او دا اعلان کوي خدایا چا چې زه پیوس کړم الله خپل رحمت ته را نږدې کړي، ځان سره یې یوځای کړي. ومن قطعني قطعه الله، خدایا چا چې زه پرې کړم الله د خپل رحمت نه لر کې لر، عرش پورې انختی او آواز کوي خدایا چې چا یوځای کړم خپل رحمت سره یوځای کړي، الله چې چا کټ کړم الله د خپل رحمت نه لري کړي. دا ډیره متعدی ګناه ده، رشته کټ کول او رشته داري خرابول دا یو عظیمه ګناه ده، دا ډیر لویه ګناه ده، د دې لوی اثر په کلي او په محله او په معاشره باندې کېږي. نو د رشتې به ډیر خیال ساتي او رشته به پالي، د رشته دار به ډیر خیال ساتي چې کوم ستا رشته دار دی تا سره یې رشته تړلې ده، اب ډیر خیال ساتي، رشته به نه پرې کوي، رشته پرې کول چې دی دا عظیمه ګناه ده.